أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. درود شریف اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على مخیاتونو کی رد شرکو تمثیل د شرکو د بیت العنکبوت سره دیات کریمه کی توجہ الله ذکر کئی په تلاوت د کتاب الله او اقامت الصلاة سره درې سيزونه ذکر کئی چې دا ډېر مهم دي. یو تلاوت کتاب، دویم اقامت الصلاة، دریم ذکر. دیو جنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه چاته پوسو کو صحابه کرام دومره درجات ته پسر رسیدلی او ورته وی درې کارونه کړي، یو تلاوت ډیر کوي، دویم مونږ، دریم ذکر. د علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د قول ماخذ دار نبی علیہ السلام تعالی و اتلو ما اوحی الیک من الکتاب والولا هغسا چې وحی شوی دی تا ته من الکتاب د کتابنا قرآن الذي هو مفتاح العلم واقم الصلاة او منځ ودروا ځکه منځ مفتاح العمل دی، د عمل کنجی او شروع د مانځنه کی علت ذکر کئی. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ځکه مونږ سړی منع کوي عن الفحشاء د بې حیایي کارونه او د منکراتونه. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې ډېر خلک مونږ ګورو چې مونځونه هم کوي او فحشام کوي. جواب دار د مانځنه هغه مونځ مراد دی چې هغه عند الله مونځي مستحق د ثوابي، هغه مونځ بیا سړی د فحشا نه منع کوي. دا مونږ چې کوم مونځ کوو فحشا کوو دا زمونږ مونځ دی، خو عند الله خو دغه مونځ نه دی، اگر چې مونږ پې د فرضیت نه خلاصېږو. ځکه انما یتقبل الله من المتقین. دیو جن عبداللہ ابن مسعود او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ان الصلاة تنہا وتزجر عن معصی اللہ عز وجل فلم تامره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنکر. هغه څوک چې مونځ ورته د معروف امرونه کوي او د منکر نه منع نه کوي، د مونځ دته فایده نه کوي مګر د الله نه بعد، الله نه لرې کوي. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ورته وی ان فلانا یصلی بالنهار، پلانکې سړی مونځ کوي د ورځې او سرقه غلا کوي د شپې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ان صلاته لتردعه، شاید زر ده چې دا مونځ به دی د غلا نه منع کي، که مونځ د منکراتو نه سړی منع کوي که. ولذکر الله اکبر، دا دریم چیز دی د خدای ذکر ډیره لویه خبره ده. والله یعلم، والله پوهیږي ما په څه تصنعون چې تاسو څه کوئ. ذکر الله نه مراد مستقل ذکر بمعنی العام دی، او که د ذکر نه مراد ذکر بمعنی الخاص دی چې صلات دی. دواړه قوله شته، عموم ښه دی، مناسب دی. ذکر مراد چې که مانځي او که غیر مانځي. دویم قول دا دی چې نه صلات مراد دی، نو معنا به داسې شي ولا ذکر الله اکبر، او مونځ اکبر او ډېره لویه خبره ده، ځکه مانځه کې ذکر الله شته که نه. دلیل سورة الجمعه 9 آیت، هلته ذکر الله صلات ته ویل شوي. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا لذکر الله وذروا البیع.
الته ذکر الله نه مراد صلات ته کړه. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. مخکې مسله د تهذیب الاخلاق وا، اوس مسائل د سیاست مدنی ذکر کړي. دویم مخکې مامورات ذکر، اوس منهیات ذکر کړي. کم کارونه مکوئ، جګړه مکوئ د کتاب د خاوندانو سره، الا باللتی مگر باغی طریقې احسن چا ډېره ښایسته ده. الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظلم کړي منهم د دینا. وقولوا وای آمنا بالذي من ایمان راوړې پاس انزل الینا چې مونږ ته نازل شوی، و انزل الیکم چې تاسو ته نازل شوی، و الهنا اله و الهکم واحد معبود زمونږه او معبود تاسو یو دی. ونحن له مسلمون مونږه دی الله لرا غاړې خودن کیو. مشترکات ذکر کړي د کتاب سره اتفاقیات. وکذالک انزلنا الیک الکتاب، دغه شان لکه غیله چې مونږ څنګه کتاب ورکړي دغه شان مونږ نازل کړي پتا باندې کتاب. فالذین پسغ کسان اتیناهم الکتاب چې مونږ ورکړي د هغوی ته کتاب، یؤمنون به ایمان لري ستا په دې کتاب. ومن هؤلاء او بعض د دیونا من هغه دی یؤمن به چې ایمان لري په دې. وما یجحد بیااتنا انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نه الا الکافرون مگر هغه خلک چې کفر کوونکي دي. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، او نوې تو چې تا لوستو مخکې د نبوت نه من کتاب مخکې د وحی نه کتاب. ولا تخطه او نتا لیک بیمینک بخلاستا. اذن په دې وخت کې کتا مخکې لیکل کول او یاد د بل چا کتاب لوستل نو لرتاب المبتلون شک بکړې و باطلونکو، غلط خلکو به شک کړي چې دای د چا نه لیکلي دي. بل آیات بینات بلکې د آیاتونه د ښکارا فی صدور الذین محفوظ دی پسینو داغی کسانو کې اوتل علم چې علم ورکړل شوی. وما یجحد بیااتنا انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نه الا الظالمون مگر خلک چې ظلم کوونکي دي. وقالو دی وی لولا انزل علی ولن نازلیږي په د آیت من ربی آیاتونه د طرفه د رب ددنا مقترح معجزه فرمایشی. قل ورته وایا انما الآیات یقینا معجزات عند الله د الله سره دي. ينزلها حسب ما یشاء، نازلی چې کله خو خشي زما په کې څه اختیار نشته. و انما انا نذیر مبین، او زویرون کې اخکارایم بس خلک ویروم زما ذمہ داری ده. وس الله وای دوی ته دا معجزه کافی نه ده چې قران راغله، قران نغټه معجزه چرته را. اولم یکفهم ما یا کافی نه ده دوی ته ان انزلنا علیک الکتاب چې یقینا مونږه نازل کړه تعالی کتاب. یتلا علیهم لستل کیږي په دوی باندې. ان فی ذلک یقینا پدې کې قرآن کې رحمت مهربانی دا او ذکر نصیحت ده لقوم قوم لرا یؤمنون چې ایمان لري. قل کفا بالله بیني وبینکم، ورته وایا الله کافی دی زما او تاسو په منځ کې شهیدا گواه. یعلم پویږي ما په غصب په سماوات چسمانونو کې دی ولر د زمکو کې. والذین کسانا منو چې مان راوړې بالباطل په باطل استاسرا وکفروا بالله کفر کړه دې په الله. اولئک دا کسانو مل خاسرون هم دوی تاوانیان دي. ويستعجلونک بالعذاب، او جلتی کوي پتا باندې د عذاب، عذاب دې ذرا والا داسي وای. الله وای ولولا اجل مسمى کچره نو هغه نیټه مقرره د عذاب لجاهم العذاب خامخا بدوی تراغله وی عذاب عاجلا. ولایاتینهم خامخا راضی بدوی تدازا بغتتن ناسا پاوهم لا شرون، او دوی بن پویږي بی وقت مجید عذاب دراتلو په وخت بن پوی. یستعجلونک بالعذاب، جلتی کوي پتا باندې د عذاب. دا تکرار د تاکید د پاره ده، غایت جهل ده دوی.
وَإِنَّ جَهَنَّمَ يَقِينًا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ احاطہ کوونکې ده بالکافرین په کافرانو. دا عذاب بس دی چې جهنم لبزي. یوم یخشاهم العذاب، یاد کاغه ورځ چې وبرسیږي دوی ته عذاب. یخشاهم العذاب یصيبهم العذاب من فوقهم، دبرنا مشران به غلط مقرر شي. ومن تحت ارجلهم، مولان د خپو د دوی نه نوکران. ويقولوا او وی با ذوقوا وسکای ما سکنتم تعملون، چې تاسو سکړی دي. جزاء ما کنتم تعملون، جزاء عملکم. یا عبادی الذین آمنوا، ای زما هغه بندگانو چې هغوی ایمان راوړی. ان ارضی واسعه، زما که خو پراخه ده. فایایا فعبدون، خاص زما عبادت کوي زما که پراخه ده، دلته نه کېږي بل ځای ته لاړ شي. لکه سورہ زمر کې وایي وارض الله واسع انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس زی روح شي سکون کې د مرګ دی. ثم الینا ترجعون، بیا به موږ ته ستاسو واپسی کېږي بعد الموت. والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړی او عمل الصالحات اعمال یې نیک کړي. لنبوئنهم، خامخا به موږ استوګنه ورکو هغوی ته من الجنة، فی الجنة، په جنت کې. غرفا بنگلې، غرف بنگلو ته وایي غرفه. تجری بیږي با من تحت الانهار، لاندې د بنگلو د دې نه نهرونه. خالدین بیا همیشه به یې په دې کې. نعم اجر العاملین، څخه اجر دی د عمل کوونکو. عاملین څوک دي؟ الذین صبروا، هغه خلق دي چې صبر کوي په شدائدو. صبروا علی الشدائد وعلى ربهم يتوکلون، پر رب د دوی باندې بروسه کوي. وکای من دابت لا تحمل رزقها، دا بلا ابتلا ده. خلق به وایي ته هجرت کې وطن پرېږدې خورې بس پټې درنه دلته پاتې شو، رزق بندوبست په دې سي. الله جواب کوي وکای من دابا، او ډېر زنده سر لا تحمل رزقها، نه بارئ رزق خپل، رزق نه بارئ. دا طاقت نه دی چې رزق ویسي. مونږ بوجونه راوړو که نه، ای بوج مو جوړی نیسي. بغیر د بوج وړلو نه خدای رزق ورکوي. الله یرزقها وایاکم، الله هغوی ته هم رزق ورکوي او تاسو ته هم درکوي. وهو السمیع العلیم، الله اورېدونکی دی لقولکم، العلیم دی بما فی ضمائرکم. ابن عیینه وایي دا دوه څیزونه په حیواناتو کې رزق ځان له ساتي. یو انسان دی، یو میږی دی. میږی هم بارئ که نه کتلی دی او غار کې ځان له ذخیره جوړوي، یو انسان هم ذخیره جوړوي. نور څیزونه مرغان وایي سر په تشو خېټو لاړ شي او بېګاله چې راځي خېټې ډکي. غواګانې غرونو له خوشي کړي او بېګاله راځي ډکې خېټې. ټولو ته خدای رزق ورکوي. اسونو له څوک ورکوي؟ خلک یې ورکوي او ښه څیزونه ورته راوړي. دې ټولو دغو ته ورکوي خلک. غواله کور کې ساتي، خلک ورته ګیام راوړي او ورته اچوي. ولئن سألتهم، که چېرې ته تپوس وکړې د دوی نه، من خلق السماوات والارض، چې اسمانونه او ځمکې چا پیدا کړي، وسخر الشمس والقمر، او تابعدار کړی دی انور او سپوږمۍ، لیقولن الله، خامخا وایي چې الله. لیقولن الله، دا الله مقوله ده. د لیقولن مقوله خو جمله جواب دا دی لیقولن خلق الله فانا یوفکون، فکیف یصرفون، څنګه اړول کېږي دوی عن توحید الله، د خدای د توحید نه. و د رزق مسله مخکې ذکر شوه، الله یې ورکوي که نه، چاته پراخ او چاته تنګ. الله یبسط الرزق، الله پراخوي رزق لمن هغه چاته یشاء چې اراده شي من عبادی بندگانو ده کې، ويقدر له، تنګي هغه چا لرا چې چاته اراده شي. ان الله بكل شيء علیم، الله پارسیز باندې پوهه ده. رزق ګوره پیسو ته نه وایي، رزق بیل شی دی پیژنئ که نه. رزق خدای پراخوي چې چاته خوښه شي، پیسې ورسره یو که یو چاته خوښه شي تنګ. ډېر پیسو والا رزق په خدای تنګ، بیماریانې په ولګي، ډاکټر ورته وایي غوړ به نه خورئ،
چینی به نه خورې او دغه دا ترشي به نه خورې مرچکې وغیره نو څه دي نور غوښه به نه خورې په پیسو به څه کړي چې غوښه پکې نه خوري به صرف ساګوله ناست او پیسې ورسره څومره ډېرې چې ښه بلا ډېرې او د ملیانو سره پیسې ډېرې دي که لږې دي هېڅ ورسره چې او خوراک پسې خدای ښه کوي که بد څومره ښه ښه څیزونه خوري دا پروا هم نشته چې ډاکټر ورته وایي د دې نه پرهېز وایي ډاکټر پسې پوهېږي دا وایي چې چټي لګیا دی داسې ده که نه ده چې دوه ورځې ګولۍ سره پرهېز وکړي بیا وایي دا مړه پیسې هم نه پوهېږي ډاکټر خبره منل نه دي پکار د خدای پراخۍ چاته او چاته تنګی پخوا به خلکو دا ویلې چې په دې زوی سبق وویې مخوري بسه پخوا به دا ویلې او دې طالب یا دې ملا له دا لور ورکړمه په نکاح کې نو خوري بسه پخوا به زمونږ په وخت کې دا خبرې اوس دا خبرې شته اوس خو ګوري چې ملیان څه خوري خلکو ټولو له پته ده چې ملیان څنګه خوراک کوي دا د الله د طرفه دی د الله رزق دی الله وایي ولئن سألتهم کچرې ته تپوس کې د دینا من نزل من السماء ما چا نازل کړي دي د اسمان نه اوبه فاحیا به الارض چې را ژوندی تازه کړې ده په دې ځمکه من بعد موتها پس د مرګ د هغې نه لیقولن خامخا وایي به الله نازلې کړي دي قل ورته ووایه الحمدلله صفتونه د الوهیت ثابت دي الله لره بل اکثرهم لا یعقلون بلکې اکثره د دوی نه پوهېږي لا یعقلون معنا لا یتدبرون بما فی ازمکه کې چې څه دي هغې کې سوچ نه کوي وما هذه الحیات الدنیا دنیا چار څنګه تېره شوه عارضي دنیا ده 15 ورځې زندګي ده دنیا 3 ورځې ژوندون دی پرون راغلی نن دلې سبا بزونه 3 ورځې زندګي ده روانه ده وما هذه الحیات الدنیا نه دی ژوند د دې دنیا الا لهو اسی مشغولتیا ده ولعب او لوبې دي وان الدار الاخرة او یقینا کور د آخرت لهی الحیوان خامخا دا حیات مستمره ده حیوان معنا همیشنه حیات لو کانو یعلمون کچری دوی پویږي فاذا رکبوا فی الفلک چکل سوارشی په کشته کې دعو الله رب لی الله تعالی مخلصین اخلاص کوونکی لو الله لرا الدین په توحید کې مونږ یو خدای مونږ فرما نجاو مر کله چې الله دوی ته نجات ورکړي للبر او چتا اذا هم یشرکون پس ناسا په دوی بیا شرک کوي لیکفرو دې د پاره چې کفر کوي بما په نعمتونو اته نام چې مونږ ورکړي ولیتمتعوا فیدا واخلي فسوف یعلمون زرد چې پوهه بشي سوء تدبیرهم په بدو تدبیرونو د دوی اولم یروا آیا دوی نګوري انا جعلنا حرما آمنا نعمتونه ذکر کوي اهل مکه آیا اهل مکه دی لنګوري چې مونږ ګرځولې دی حرم آمن آزید آمن ويتخطف الناس تختول کیږي خلق من حولهم چاپیر د حرم نه نور عرب بیا امن دي او حرم امن کې دی افا بالباطل په باطل باندې چې شیطان او بوتان دي یؤمنون دوی یقین کوي وبنعمت الله په نعمت د الله چې محمد او اسلام دی یکفرون دوی ناشکری کوي ومن ازلمو سوک دے ډیر ظالم ممن دغه چانا افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ او کذبا یا دروغ نسبتونه کوي بالحق حق لرا لما جا ور کله چې راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الیس فی جهنم آیا نشتا په جهنم کې مسول للکافرین زید او سیدرو کافرانو لرا والذین جاهدوا فینا کسان چې مجاهده او کوشش کوي فینا فی حقنا ومن اجلنا فینا معنا لنصر دیننا زمونږ د دین په مدد کې کوشش او مجاهده کوي لنهدینهم خامخا به مونږ وښیو دوی ته سبلنا لارې زمونږه مونږ به د صحیح لارې وښیو لارې به ورته برابري وإن الله یقینا الله لمع المحسنین خامخا د محسنانو سره مرګره ده بالنصر والمعونه د نیکانو سره څوک د الله دین کې هر قسمه مجاهده کوي د هغې د ترقۍ لارې ورته خدای ښیي دومره پې خدای پوهه کړي چې بس هغه شی ترقي وکړي
فینا کې ټول لارې راځي، د تبلیغ لاره، د جهاد لاره، د تصوف لاره، د علم لاره، د دین ټول شعبې پکې راغلي. والذین جاهدوا فینا. سورۃ الروم مکی سورت ته، تلاوت اعتبار سره 13 سورت، نزول اعتبار سره 4 سورت. سورۃ الانشقاق نرست نازل شوه. ربط د دې سورت مکی سورت سره هر کله چې مخکې صورت کې الله فرمایل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، دی صورت کې اوس بیان نصرت د مجاهدینو کوي او داغي فوز. بنصر الله ينصر من یشاء ويومئذ يفرح المؤمنون. د مخکې صورت کې ترغیب الی الجهاد، دی صورت کې بیان د اصول ثمانیه ذکر کوي د جهاد. د مخکې صورت کې بیان د دعوت توحید وا، دی صورت کې بیان د دل او عقلی او د په توحید. دعوت صورت البشارت بالنصر، دا دعوت سرورم آیت کې ذکر دا وسلوی قیوش پہ تکی. موضوع د صورت اعلان و غلبت الاسلام ولو بعد حین، اعلان د اسلام د غلبې د اگر کسه زمانه رستی. وبعد بیان الدلائل الغلبہ، بیان اصول الغلبہ، غلبے دلائل نرستا اصول د غلبے ذکر کئی. خلاصہ د سورت، سورہ روم دو حصے دے. اولا حصہ 14 پورے دے کہ تمہید ذکر کی گئی. تمہید کے بیان د مسئلے د سورت تے، بشارت د فتح مومنان لرا، بواقعیت الروم، رومیان واقعہ ذکر کئی. سرد بشارت بالجنت للمؤمنین. دویم ایسا 14 نه تر اخره پورې دی کې بیان د مقصد اعلی دی چې مسله د توحید، دعوت د توحید ول سماعت کی پاغي باندې ول سقلی دلائل ذکر کئی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الجامع بین اللطف والقہر، الرحیم بتعمیم اللطف فی الجملہ، الرحیم بتعظیم اللطف للمؤمنین. الف لام میم، اللہ خپویگی پا مانا دے. الف کی اشارہ دا اختلطا، لام کی اشارت دے لطف، میم کی اشارت دے محن تکلیفنا. الف لام میم مانا دا شوا اختلط اللطف بالمحن، دا اللہ مہربانی دا تکلیفونو سر پٹا دا تکلیفونو برازی نو بیا با مہربانی رازی. یا الف کی اشارت دے اعتبار تلام کی اشارت دے لطف، میم کی اشارت دے منتہا. مانا بدا سی چل اعتبار فی اللطف الالمنتہا، دا خدای مہربانی کے اعتبار انتہا ترے. غلبت الروم فی ادنى الارض، غالب شوی دی رومیان من بعد الارض فی ادنى الارض پا دیزمکا نزدے کی. وهم دیبا من بعد غلب امروستا دا مغلوب دو دا دوینا سے اغلبون زردہ چا غالب بشی. دا نبی علیہ السلام چکل دا نبوت دعوی وکڑا، اسلام راغے. دی وقت کی دو غٹ طاقتون دنیا کی موجود، یو دا فارس طاقت کسرا اور داغی مین سے ایران، دویم روم قیصر بادشاہ اور دا شام و عراق وغیرہ دا علاقے. روم و پارس دا دو سپر طاقتون و لوی طاقتون، لکه زمانگا استاسو دی وقت کی چه امریکا و روس سنگا غٹ طاقتون دی خدای دوارا ختم کر. د روس اهمیت هم ختم شوی او د امریکای هغه حیثیت هم خدای ختم. رومیان د اهل کتاب او نصاراو او پارسیان چې و مشرکان او د دواړو به جګړې وي د رومیانو د پارس، کله به یو غالب او کله به بل غالب. د مسلمانانو طبیعي رجحان داو چې د رومیانو په غلبې او فتح به خوشحالېدل. ولی ځکه آسمانی دین کې ورسره شریک، اگرچه مومنان نو اهل کتاب خو کړ. او د مکی مشرکان هم مشرکانو، هغوی به په چا خوشحالېدل؟ فارسیانو باندې.
چې هغوی به فاتحین شنو خوشحاله. داسې وخت راغی رومیانو مغلوبه شو. مکې سره چې نږدې کمې علاقې وې، یمن، هیجر، د عراق علاقې، دا د رومیانو په قبضه کې وي. دا د رومیانو نه فارسیانو ونیولې او ډېرې مغلوب او کمزوري کړل. مؤمنان ډېر خفه وو. دې مشرکانو به ورته وګورئ، هغوی هم وایي موږ د آسماني دین والا خدای مغلوبه کړه، ستاسو هم دغه حال دی. دا مؤمنان له مکه کې د هجرت نه دی څه. الله تعالی دا آیت را نازل کړ. بیات کریمه کې بشارت د فتح د رومیانو دی. رومیان به فتح کوي، دا ځایونه چې د پارسیانو نیولي دي دا به بیرته نیسي. دا به کلی پې بضع سنین سکم لس کاله کې بېده د دریو نه تر لسو، دریو د لسو په منځ کې، نو سکم لس باندې به تې تعبیر کو. سکم لس دا آیت خدای چې راولې که مؤمنان مطمئن شو چې رومیان به فاتحین جوړېږي. سکم لس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شرط ولګاو د چا سره؟ ابی ابن خلف سره. ابی ابن خلف ته وایي یاد ساته رومیان به فاتح کیږي. سو کاله ورسره کېښودو چې په دې کلونو کې نبی علیہ السلام ته راغی چې ما خو داسې شرط کېښودو او ته ښه دي کړي دي، خو دا کلونه ورسره لږ زیات 7 کالو ته شرط ورساو. 7 کالو بیا چې کله غلبه وشو نو شرط یې واخیست، شرط یې وصول. اوس داسې ده چې دا شرط جایز دی او دا شرط هغه وخت کې جایز، وروسته بیا ختم شو. یو دیم دا چې یو طرف نه شرط، دواړو طرفونو نه نو، یو طرف نه دا که رومیان غالب شو زه به دا شی درکړم، بس هغه د طرف نه، دې طرف نه نو چې ابوبکر ورته ویل که غالب نه شو نو زه به هم درکوم. داسې شرط جایز. نو الله وایي غلبت الرومو، مغلوبه شوي دي رومیان فی ادنی الارض، په دې نږدې ځمکه کې، وهم دا رومیان با من بعد غلبهم، وروسته د مغلوبیت د دوی نه، سیغلبون حاضر ده چې غالبه بشي، فی بضع سنین په 100 کلونو کې، لله الامر الله لرا فیصله ده، من قبل مخکې و من بعد وروسته. و یومئذ په دغې ورځ چې رومیان به غالبه کېږي په پارسیانو، یفرح المؤمنین، مؤمنان به خوشحالی. مؤمنان به ولې خوشحالی؟ 2 وجو نه. بنصر الله، د الله په مدد به خوشحالی، ځکه په دغې ورځ به مؤمنان هم کامیاب شوي په کافرانو باندې. غزوه بدر چې شوې وه نو په دې وخت کې مؤمنان خبر شو چې رومیان هم وګټله، جنګ یې وګټه. نو په دې ورځ باندې مؤمنان خوشحاله به وي. خدای مخکې نه دا اعلان کړی و مکه کې چې په دې ورځ به مؤمنان هم په خپله فتح خوشحاله وي. تاسې به پوه دا اخبار د مغیباتو نو شو. بنصر الله، د خدای په مدد، ینصرو، خدای مدد کوي من دا چا یشاء چې خوښ شي، وهو العزیز، الله غالب دی علی اعدائه، الرحیم و مهربان دی په دوستانو. وعد الله، وعده د الله دا، لا یخلف الله، مخالفت نه کوي الله تعالی وعده د وعدې دغې، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر د خلکو لا یعلمون، نه پوهېږي. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، پوهېږي په ښکاره خبرو د ژوند د دنیا، وهم دوی عن الاخرت، د آخرت نه هم غافلون، دوی بې خبره دي. ګورئ کوم خلک چې یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا او په آخرت نه پوهېږي، عین تعبیر په لا یعلمون سره وکړه، خیال هم دی کړه. اولم یتفکروا، آیا دوی سوچ نه کوي فی انفسهم ځانونو سره، ما خلق الله السماوات والارض، هغه چې الله پیدا کړي دي نه دي پیدا کړي الله اسمانونه او ځمکې او هر څه چې دی د دواړو په منځ کې دی، الا بالحق، مگر په حق، واجل مسمى، او دپاره د نیټې مقررې، وان کثیرا من الناس، یقینا ډېر د خلکو نه، بلقاء ربهم، په مخامخ کېدلو د دوی د رب سره، لکافرون، انکار کوونکي دي. اولم یسیرو، آیا دوی نه ګرځي په الارض ځمکه کې، فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبة الذین، څرنګه و انجام د کسانو، من قبلهم چې وړاندې د دوی نه، عادیان او سمودیان، کانوا هغوی وو اشد منهم، سخت د دوی نه، قوتن په طاقت کې، واثاروا الارض، کرلې وه ځمکه، وامروا آباده کړې وه دا ځمکه،
اکثر مما مروا ډیر دا غنا چې دوی کری وجاتم رسولهم راغلیو دوی ته پیغمبران د دی بالبینات معجزات سرا فما كان الله پسنو الله تعالی لیظلمهم چې دوی ظلم کی ولکن كانوا لیکن ودی انفسهم فقل ظاننوا یظلمون چې ظلم کاو ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء بیاو انجام دا کسانو چې بدی کړی دا ناکار انجام او چا ور دي ان کذبوا بیات الله دی وجنا چې دوی دروغ نسبتونه کړی آیاتونو د الله اعلی وکانو دوی بیا په دې باندې استاذون چې دروغ نسبتونه او استهزاء کولا پاغه او درایل د توحید ذکر کوي الله یبدأ الخلق الله نوې پیدا کوي تخلیق پیدا کول ثم یعیدو بیا به دوباره کوي معنا د مرګ نه وروسته دوباره دې ته یاد وای ثم الی بیا دی الله لا ترجعون تاسو واپسی وکیږي و یوم غرس تقوم الساعه چودریږي قیامت یبلس المجرمون انا امید بشي مجرمان ولم یکن لهم من شرکائهم نبوی دوی ته د شریکانو د دینا شفاعت سپارشیان وکانو دی بوی بشرکائهم په شریکان د دی کافرین کفر کون کی و یوم تقوم الساعه یاد کا ورځ چې و بدرېږي قیامت قائم شي قیامت یوم جن په دې ورځ یتفرقون جدا جدا بشي مؤمنان او کافران فهم الذين پسا کسان چې ایمان راوړل او نیک عمل کړي فهم دی بفیرودتن په باغونو کې یحبرون خوشالي واما الذين کسان چې کفر کړي او دروغ نسبتونه کړي زمونږ آیاتونو ته په مخامخ کې د دوی د آخرت سره دوی په عذاب کې محضرون حاضر شوي محضرون مقیمون لا یغیبون غایبی کی بنا حاضر وي وسبحان الله پس تسبیح دا الله در فسبحوا سبحان الله تسبیح بیان کوي په تسبیح د الله سره هینا پاغو کې تم سونا چې تاسو بیگا کې داخله گئی هینا تم سونا هینا تدخلون فی المساء وهینا تسبحون وهینا تدخلون فی الصباح ولو الحمد دی الله لرا حمد په سماوات اسمانونو کې ولرد پزمکو کې واشیان په بیگا کې وهینا تسرون چې کړه دوی داخلي کې په وخت د غرمه کې حين تمسون کی اشاره ده د ماخام او د ماسوتن مانځتا حين تصبحون کی اشاره د سار مانځتا واشیان کی اشاره ده نمازیګر مانځتا وحين تزيرون کی د ماسپخین مانځتا اشاره ده د اتون کی 15 وخت مون ثابت شي یخرج الحي او باسی ژوند من المیت د مړینا او یخرج المیت او باسی مړ من الحي د ژوندینا کافر د مؤمن نه مؤمن د کافر جاهل د عالم نه عالم د جاهل ویو یلا دا ژوندۍ کیز مقام بعد موت ارست د مرګ دا وینا وکذالک هم دقشان تخرجون تاسو بم راوستل کېږئ ومن آیات یو د نخ خود قدرت د الله نه دادان خلقکم چې تاسو پیدا کړی من ترابین د خاورنا ثم اذا انتم بشر بیا تاسو انسانان شوي تنتشرون چې خوار شوي پزمکه کې زمکه کې خوار وارس ومن آیات یو د نخ د قدرت د الله نه داده ان خلق لكم من انفسکم چې پیدا کړی دي تاسو ته د جنس د تاسو نه من انفسکم معنا من جنسکم ازواج بیبیانی د پیدا کړی صد پاره لتسکنوا الیها چې تاسو آرام حاصل کړئ دا غوي سره لتسکنوا الیها لتمیلوا الیها چای تمایل شي او آرام ور سره حاصل کړئ وجعل بینکم مودة ورحمة الله ګرځولې د استاسو په منځ کې مودتن دوستی و رحمتن مهربانی دوستی په سبب د زواج سره دوستی قلبی کیفیت ته وي رحمت هغه مهربانی چې اثر بار راشي تخذ سره خکه خزه تا سره کوي رحمت ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لایتن نخې د قدرت یا قوم لرا تفکرون چې سوچ کوي ومن آیاتی یو بعضی دنا خود قدرت د الله نه خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو او د ازمکو واختلاف السنتکم و اختلاف د جب استاسو الوانکم و درنګون استاسو ان فی ذلک یقینا پدې کار کې رات نخې د قدرت دی للعالمین پویا خلق تا جب بدل دي سو کې وجب و یو سو
رنگونه بدل دي څوک یو رنگ دي یو مور نه به پیدای څوک به یو شانی څوک به بل شي ومن آیاتی او د نخو د قدرت د الله نه منامکم د کېدل ستاسو دي باللیل والنهار د شپې او د ورځې وابتغاکم لټون ستاسو من فضل د فضل د الله نه ومن آیاتی منامکم باللیل وابتغاکم من فضله بالنهار نهار دای سره ذکر کړ مطلب هم دا قشا ان فی ذلک یقینا پدې کې لایات نخد قدرت یا قوم لرا یسمعون چې پوی اوري سماع تدبرن تشوریدل نه د سوچ اوریدل و من آیاتی او باز د قدرت د نخد الله نه دادی یریکم البرقا چې خی تاسو ته برېخنا خوفن خاوند د ویره مسافر ویریږي چې باران ونیسي وتما او سبب دته او خاوند د تمه مخیم له تمه کوي چې باران بوشي پټي به پیوب تاسو ته ما ویلو کړه چې خوفن وتمن مفعول له دی د یریکم دپا اعتراض چې مفعول د فاعل د مفعول له د فعل مولل له خو یو نه دی بیا موږ جواب کړو کنه ويريكم البرق إرادة خوف وإرادة طمع دیم داره چې خوفن او طمع دا حال دی د کوم نه یریکم البرق خائفین و طامعین یا به حال وینزل نازلی من السماء د اسماننا مانو بو پيوي ژوندۍ کوي به په دې باندې الله د ازمکا بعد موت یا پس مرګ دا غینا ان فی ذلک الایات یقینا په دې کې نخې د قدرت یا قوم لرا یاقلون چوي پويږي ومن آیات یو د نخو د قدرت د الله نه د ان تقوم السماء والارض چزمک ولاړ دا اسمان یمری په حکم د الله ثم اذا دعاکم دعوتن بیا چې تاسو راو بلی دعوتن فبلنی من الارض د غزمکینه چې قبرونه دي من الارض من القبور ځانتم پس ناسا پتا سے تخرجون راوزی بد دینا ولهو دی الله الرحمن غسیزونه دي چې اسمانونو کې دی ولار دی پزمکو کې کل له قانتون دا ټول الله لرا غاړې خودون کې قانتون منقادون هو الذی الله غزا ده یبدا الخلق چې نوې کوي تخلیق ثم یعيدو بیا به دوباره کې دلرا وهو اهون علی دا دوباره تخلیق اهون آسان دی علی دی الله لرا وله المثل الاعلى دی الله لرا صفت دی اوچته په سماوات اسمانونو کې اوزمکو کې هغه دار چې لیسه کمس دی شي او والله عزیز الله غلبه والا دی الحکیم او د حکمتونو والا دی بیان د اصول ثمانیه ذکر کړي ضرب لكم الله بیانې تاسو ته مثلا مثال چې پاره کې بوتلان د شرکی مینن پسې کوم ستاسو د ځانونو نه الله وېدا سیدا غلامان تاسو دي تاسو ته مالم درکړي او غلامان هم درکړي تاسو ته چې کوم مال خدای درکړي دا غلامان تاسو ځان سره شریکوي چې نیم دا غوي شو نیم تاسو د څه څوک کوي نه کوي په پوښتنه چې د څه شریکي کې چې ویریږي ته چې زما مال به ونیسي لکه د آزاد سړي نه سړی ویریږي زما دا مال ونه نیسي غلام داسې څوک ځان سره شریک کوي همدارنګې دا مخلوق خو د الله پیدا کړي دي مملوک د الله دي او غلامان د خدای دا خدای ځان سره شریک کوي چې د عبادت هم کوي نه تاسو څه ګډې وډې وایي مطلب پوه هل لکم استطاستا مما ملکت ایمانکم داینا چې مالکان دي خلاصین استاسو من شرکا شریکان فی چې شریکان کوي پاغه سکه رزقناکم چې موږ درکړي دي څنګه شریکان کوي فانتم فی سوا چې تاسو هغه په دې کې برابر شئ تخافونهم دا وی نه د سویری گئی که خیفتکم انفسکم لک تاسو چې ویری گئی د خپل ځانونه یعنی یو بلنا احراج چې څنګه ویری نه د څه څوک شریکي نه کذالک نفصل الایات تفصیل سره بیان آیاتنا قوم لرا یعقلون چوي پويږي هل لکم کې دا لکم خبر مقدم دی او دا مما ملکت په موضع د حال کې دی د من شرکانا او من شرکا ذل حال دی ذل حال سره د حال دا مبتدا مؤخره ده او په من شرکا کې دا من زائد دی دا سره پار راغله د سره پار استغراق د نه پیدا پاره
هل لکم استاسو پارشتا من شرکا نشت استاسو پارا هیچ شریکان په داسې حال کې چې وی د هغې نه چې مالکان دي خلاصین استاسو او فیما رزقناکم متعلق دی د شرکا پورې او پانتم فی سوادا جمله دا په موضع د جواب کې استفهام انکاری دی بل اتبع الذین بل کتابداری کیا کسان ظلمو چې ظلم کړي هواهم د خواهشات د دې بغیر علم بغیر د دلیلنا فمن یهدی من ضل الله سوق با لار او خیاغ سړی تا چې خدای بیلاری کی وما لهم او نشتا دی لرا من ناصرین هیڅ مددگاران فاقم وجه کا برابر کا ذات ستا للذین کسان لرا حنی للدین دین لرا حنی پاچ مائل د باطل ناختا فطرت اللہ اللتی الزمو دین اللہ اللتی دا مفعول دیر پہلے موضوع دا پا لازم کئی دین دا اللہ فطرت پا مانا دے دین سا اللتی اغا دین پترن ناسا لیا چی خدای خلق پا دے باندے پیدا کری دی لا تبدیل لخلق اللہ نشتا بدلے دل تخلیق دا اللہ تعالی تا پیدایش اللہ سنگا پیدا کریا قصی بیا بدلے دل نشتا ذالک الدین القیم دا دین برابر دے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلق لا یعلمون نپوئی کی منیبین الیہ پدا سے حال کی چروجو کو ان کی دی اللہ لرا دا حال دے دا ضمیر نہ چکم پالزمو کی دے واتقوا رگئی دا اللہ لرا واقیم الصلاة منذ دروئے ولا تکونوا مکی گئے من المشرکین دا مشرکاننا من الذین دا بدل دے دا مشرکان حقا من الذین چی دا آغی کسان نئی فرقو دینهم چو ٹوٹا ٹوٹا کڑیو دین دا دوی وکانو شیعہ ڈلے ڈلے کلو حزبن ہر ڈلا دا دینا بما پاغس لدیم چی دوی سر دی پریون خوشحال دی ہر ڈلا پخپل دین بانے پخپل رایا باندے چی جوڑا کڑی دا خوشحال ہر سڑے وہی زمان رائے و زمان نظریہ صحیح دا دانور غلط تھی صحیح خبر ادا زمان کم سوچ و نظریہ دا زمان کا استاذ دیتا یوم نشیرات سے یقینی تو ٹول وہی دا ٹول ڈلی دا شاز ڈلی شاز کوتاور اپاسی و بوتاور ڈلی جوڑے کی کوتاور بوتاور اپاسی ڈلی جوڑے کی غوٹ نم پی کی دی غوڑ خلق فخی او دا نوجوانان خلی ونی و مرگری چی ورد سر جذبات پی کرا چی تاسو پی پایی که کنا اہل سنت والجماعت گوره یو ڈالا را دیکھے دا ٹولی ڈلی رازی اللہ وی کلو حزبن ہر ڈلا منہم بما باس لدیهم چی دوی سر دی فریون خوشحال دی وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ دُرٌ چی کل ورسیگی خلقو تا تکلیف شدتن دعو ربهم رابلی رب دوی منیبین الی عاجزی کون کی دی اللہ لران ثم اذا ذاقهم بیا چا اللہ ورسی دوی تا منہو دا اللہ دا طرفا رحمت خلاصے دا شدتنا اذا پریقن پس وڈلا منہم دا دوینا بربهم پر رب دا دوی یشرکون شریک کئی خدای سر شریکان جوڑی لیک پرو دی دا پارا چکو پرو کی بیما پاس آتیناهم چی منگور کڑے دے غیتا اللہ وی فتمتو تحدید دے جون تیروی تاسو مزے کوئی پسو پتعلمون آزر دا چی تاسو بپوشی چی اللہ تاس سر قیامت کی سکی ام انزلنا علیہم سلطانا من نازل کردے پا دوی بانی دلیل فہو یتکلمو چی دا دلیل دوی تا گویانا دے بما پاس کانو بی اشرکون چی دوی دا خدای سر شریکان جوڑ کری دی بما کانو بی اشرکون بی اشراکهم باللہ ما مصدریہ دا با سببیہ دا دیسی دلیل شتا چاہ گویانا دے یتکلمو اے دلیلا واضحا قاہرا او ذا سلطان او قطادوی کتابا یتکلمو بما کانو بی یشرکون وَإِذَا عَزَقْنَا النَّاسَ چکل منگور وسکو خلقو تا رحمتا خوشالی فرحو بها دوی مسشی پدے باندے خوشال شی پدے بطورن و آشارا
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کورسی ایت تکلیف بما په سبب دا اعمالو قدمت ایدیم چې وړاندې کړي دي لاسونو د دوی اذا هم پس ناسا په دوی یقنطون نا امید شي اولم يروا دوی نګوري ان الله یقینا الله یبسط الرزق پراخي رزق لمن هغه چاته چې را دی ويقدروا تنگي ان فی ذلک یقینا پدې کار کې آیات نخید قدرت یا قوم لرا یؤمنون چې ایمان لري فاتی ورکا ذل قربا خاوند رشتے تا قو حق ددا والمسکین و مسکین تا وابن السبیل و مسافر تا ذالک خیر للذین دا غرد آئے کسان دا پارا یریدون وجه اللہ چغواری رضا دا اللہ وولائک دا کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دی وما تیتم من ربن لیربو پی اموال الناس آج تاسو ورکوی من ربن ساعتیہ لیربو چی تاسو زیادت و کئی پی اموال الناس پا مالون دو خلقو کے فلا یربو تاسو زیادت مغوارے عند اللہ دا اللہ پنیس آیت مقصد دا دے یو چا سر نیکیو کی یو سور کی دا دے دا پارا چی دے بیا دیر بدل را کی نو تا خود دا دیر تمہ دا انسان نوکلو بدل دے نی دیر وقت نا اللہ سر دا دیر تمہ مکو او که خالص دا اللہ دا پاره دی چاله سور کلو نو بیا به اللہ پاکی دا زیادت تا چاہی دنیا کی بم بدلی در کئی آخرت فلا یربو مانا طلب دا زیادت مکوئی عند اللہ دا اللہ سرا وما تیتم من زکاة آغا چتا سور کوئی صدقہ تریدونا تاسو غواړی وچ اللہ دا اللہ رضا اولائکا پس دا کسان هم المضیفون دو چند خستون کی دا صدقی دا ثواب دی اللہ والذی اللہ غزات دے خلقکم چتا سے پیدا کری ہے ثم رزقکم بیا تاس تا رزق در کرے ثم یمیتکم بیا بتا سمڑ کی ثم یحییکم بیا بتا سرا جوندی کی حل من شرکائکم استاسو په شریکانو کې داسې څوک شته من یفعل من ذلکم من شیء چې وکړي د دې څیزونو نه څه شی نشته سبحانه پاکی د الله تعالی اوچت دی اما دغه څه یشرکون خدای سره دوی شریک جوړای وخلق بد حالات ولی راځي ځکه غلط کارونه کوي ظهر الفساد فی البر والبحر کار بشي فساد په وچ او لمده کې دریابونو کې قات شو قلت د بارانونو شو او ګټه په تجارت کې کم شي برکتونه ختم شي ګرانی راشي دا ټول شیزونه راځي بما کسبت اید الناس په سبب دا چې کم کسب کړي دي خلکو لاسونو کم کړي کم ګناونه کوي نو هر څه ګرانی او هر څه بل ګناونه د وجه نه راځي یزي قوم دې د پارا چې ور وسکی دوی ته بعض الذی بعض هغه عاملو چې دوی کړي لعلهم دې د پارا يرجعون چې دوی واپس شي د باطل ناختا قل ورته وایا سیرو ګرځي په لار دې پزمکه کې فانظروا ګورئ کای پکان عاقبت الذین سرنګو انجام دای کسانو من قبلو چې مخکې د دوی نه کان او اکثر د دوی مشرکین شرکون کی فاقم وجه کا برابر کا مخستا للدین دین لرا القیم چې برابر ده من قبل ان یاتیا مخکې د دینه چې راځي هغه ورځ لا مرد له چې نشته واپس یغی لرا من الله د الله فنه نا او مازن په دې ورځ یصدون یتفرقون جدا جدا بشي څنګه به جدا شي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر وډل به دوزخ تلاړ شي بل ډل به جنت تلاړ شي من کفر پالی کفر آسوک چی کفر کینو پا دا باندے وبال دا کفر دا دے ومن عمل سوان صالحانا آسوک چی عمل نیکو کی پلی انفسیم زانون دا پارا یمہدون یسوون برابری زان دا پارا دا نیک عمل برابری چاہتے پیدا نشت لیجزی اللذین دے دا پارا چی بدل ورکی اللہ کسان تا چی مان راوڑے دے عمل نیک کڑے من پزید پزل ددنا انہو یقیناً دا اللہ لا يحب الكافرین نخوخی کافران ومن آیاتی یودن خود قدرت دا اللہ ندا دے یرسل الریا چرالیگی بادونا مبشرات زیر ورکون کی بالمطر باران سا ولیزیقکم دید پارا چه دروس کی تاستا من رحمتی خصوصی مہربان دادا ولی تجری الفلکو دید وجب پارا چه روانی شکشتے بے امری پا حکم دادا ولی تبتغو دید پارا چه تاسو لٹوئی من پزی پزل دادا ولعلکم د دې لپاره تشکرون چې تاسو شکر ادا کړئ ولقد ارسلنا من قبلک مونږ لېږلي وو مخکې ستانه رسولا پیغمبران الی قوم د دوی ته
فجاؤم پس راتک کړه دوی په اغیتا بالبینات معجزو سره فانتقمنا من الذين اجرموا بدل واخذرای کسانو چې جرم کړي وکانا حقا علینا حق تفضلی دې په مونږ باندې نصر المؤمنین چې مدد وکاو د مؤمنانو حق نه مراد حق تفضلی دې په مونږ حق دې چې د مؤمنانو مدد وکاو احسان به ورسره الله الذي الله ذات يرسل الرياح چې بادونه لري فتسيروا سحابا یا الزي وريس پيبسطو خوري کی په سماي اسمان کې کای پیسا چې څنګه خوخي ويجدو ګرځي کې صفا داوريز ګرځي ټوټه ټوټه پترل وتقه تبو ګوري باران الوتقه مطر يخرج راوزي من خلالي د مين زاغینا فاذا سببي چې کله ورسي په دې باران سره منا چاته چاو چې را دې چې منی بادي د بندګان اذام پس ناسا په دوی استبشرون یو بل تزيري ور کوي یو بل زیری ور کوي چې په مونږه باران وان كانوا من قبل اگر کدی و مخک د دینا ينزل عليهم چرا نازل شي په دی باندې من قبله مخک د دینا لمبلسین نو امیدو فانظروا گورا الى آثار رحمت الله اگر نخوتا چې مرتبی دی په تنزیل د مطر الى آثار اگر نخی رحمت الله د باران نخوتا الى آثار رحمت الله الى آثار المطر اثر څه دی کای په یو هی لار دا څنګه خدای را چند کایز مکا بعد موت یا پس مرګ داینا ان ذالک یقینا د الله لمحی الموتى ژوند کون کې د مړو دی وهو على كل شيء قدير والله پر چیز قدرت لري ولئن ارسلنا کچره منګ ولیګو ریحان باد فراوه دیو ګوري پس وګوري دوی دا کرواندا مصفر راځړه راوه کی ضمیر زرع تراجی ده لزل دوی بوګرځي من بعدی پس د دینه یک پرون چې کفر بکای فإنك لا تسمع الموتى تورول نشي کوله مړو تا کافران لرا او رول د اجابت او د قبول ولا تسمع ثم الدعاء اور ول نشي کوله کڼو له د بلني اذا ولو چکلو ګرځي مدبرین شاکون کی ومان تنیت بهاد لومی لار خودن کې اړندو تان دلالتهم د گمراهی د دینا ان تسمعو تاورول نکه الا من مگر چاہتا یومنو بیایاتنا چیقین کئی پایاتنو زمونگا فهم مسلمون دوی غاڑی خودن کی دی اللہ اللذی اللہ غزاد دے خلقکم چتا سے پیدا کری ای من دو پین دا کمزوری نا کمزوری شینا چاہو بدی من مائن زی زو پین مرداری و بدی کمزوری ثم جعل من بعد دوفن بیا پیدا کړي پس د دوف نا قوتن طاقت بیا ځواني درکړه ثم جعل من بعد قوتن بیا پیدا ک تاسو کې پس د طاقت نا زو پا کمزورتیا سپینګری شي وشیبتن بوډا تو یخلق ما یشاء الله پیدا کوي هغه صحیح چې خو خشي هو العلیم والله په دې بیا حوالهم القدیر دې الا تغیرهم ويوم تقوم الساعه وغرت قوبدريږي قیامت يقسم المجرمين قسمون بخري گناهګار ما لبسو چې دی وخت نه تیر کړي دنیا کې غیر ساعتن غیر دی او ساعت نه یو ساعت دنیا ژوند او یا تیا کال به بس په بزرتی کذالک کانوا یوفکون امدارنګ کانوا دی یوفکون یسرفون عن الصدق اړول کیږي بدرشتیا ونه دروغ وته ځکه یو ساعت خو دروغ دی وقال الذين اوتوا العلم وايبا کسان چې علم ورکړل شوی ول ایمان لقد لبستم فتقی سره تاسو وخت تیر کړی په کتاب د الله تعالی کې الی یوم البعث تر قیامت پورې فهذا یوم البعث دا د قیامت ورځ ده ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو وای چې نه پوهیدای و یوم جن پس په دې ورځ لا ينفع الذين غټ بنر سیای کسان ته چې ظلم کړي معذرتهم عذر بیانول داوي ولا هم یستعتبون او نبد دینا طلب در رضا د الله کی چې لاړ سي رب رضا کوي الا یقال لهم ارجو ربکم او نبا اوریدل
او نه به وبلل شي. راضي کولو د خدای ته، ځکه دوی ژوند تیر سره نور خو بیا کار نشته. ولقد ضربنا للناس بداقی سره مونږ بیان کړي دي خلق لرا په دې قرآن کې من کل مثل هر قسم مثالونه. ولئن جئتهم کچره ترا تک وکي دوی تابعات نخ سره ليقولن الذين كفروا خامخا ويبا کسان چې کفر کړي ان انتم نه تاسو الا مبتلون مگر دروغ وینکی. کذالک یتبع الله امدارنګ مهر لګي الله تعالی علی قلوب الذين فزلون دای کسانو لا علمون چې نه پويږي. فاصبر صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله رښتینی ده. ولا یستخفنک الذين او تا دې مجبور نه کی پنا په هي هغه کسان لا یقینون چې یقین نه لري. ولا استخفنک سما ولا يحملنك على الجهل یا ولا يحملنك على الخفه والقلق. زړه دې خپن کیا کسان چې یقین نه لري. سوره لقمان مکی سورت ده، تلاوت اعتبار سره یو 13 سورت، نزول اعتبار سره و 50 سورت. سوره صافات نرسل نازل شوه. ربط د دې صورت مخ کی صورت سره، مخ کی صورت کې ولئن جئتهم بیایا ته دوی ته نه خراوړي. دې صورت کې ذات العلم آیات نه په تلاوت کې، آیاتونه په تلاوت کې. دویم مخ کی صورت کې دلائل عقلیه او دې صورت کې دلائل ثلاثه عقلیه ذکر کړي او نقلیه وهم. دریم مخ کی صورت کې مدح د قران وا ولقد ضربنا فی هذا القرآن. دی صورت په ابتدا کې هم ذکر د قرآن دی. تلک آیات الکتاب. دعوت صورت اثبات التوحید بالادلة الثلاثه. موضوع د صورت انما یستفید من هذه السوره المحسنون للمسیئون. قرآن نه هغه خلق پیدا کوي چې نیکانی نه بد عمله. خلاصه د صورت سوره لقمان کې اثبات د توحید په دلایل عقلیه او نقلیه او وحی او سره او نه په د شرک دا بیان د امور مصلحه او ده. اخیره کې ترغیب ال القرآن او مطالبه د مشرکین نه په دلایل او د شرک. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. یا بسم الله المتجلی بکمالاتی فی آیاتی کتابی. الرحمن بجالی هدى للكل، الرحیم بجالی رحمتا للمحسنین. الف لام میم الله خپویږي په معنا د دې. یا الف کی اشاره د اسرار او لام کی اشاره د لبتا، میم کی اشاره د محض. رموز د آیاتونو باکم خلق ته معلومیږي چې یا خلق خالص. تلک آیات الکتاب الحکیم. د آیاتنا د کتاب دی چې حکمت والا دی. ودن ہدایت و رحمتن مہربانی دال المحسنین نیکی کون کو. الذین خلق دی یقیمون الصلاة چی منځ ودرئی و یؤتون الزکاة زکات ورکئی وهم دوی بالآخرت پاخرت باندې هم یوقنون هم دوی یقین کئی. اولئک دا کسان علی هدی من ربهم و ہدایت دی د طرف درب د دوینا. اولئک هم المفلحون او دوی کامیاب دي. ومن الناس بعض خلقنا من هغدي يشتري له الحديث چې خوخی بیکار خبرې لیدل عن سبیل الله چې خلق گمراه کی بغیر علم بغیر د علمنا ويتخذ نسی دی لرا وزو ټوق مسخري. اولئک لهم عذاب مهین. خدا کسان شته دوی د پر عذاب مهین. دا نظر بن الحارث بارک راځي شه. دا کسرا د بادشاہانو قصې د کړي را بغلو خلق به ځان نه تاو کړو. دا قصې به ورته بیانولې وای په ما خبرې خېدي کې د محمد خبرې خې. دیم قولدار حسن بصری وای یشتری لهو الحدیث کل ما شغلک من ذکر الله. دا ټول مراد. و ابو الصحوا وای عبد الله ابن مسعود نه د دې باره کې تاسو کو چې لهو الحدیث څه شی دا غره تیر ساز او سرود ته غنا ساز او سرود. و اذا تطلع چکل لستل کی گیالی پد بانیات تناتن زمن والله دے گرزی مستکبرات تکبر کون کے کلم یسمع حالک چنی اوری دل دیلرا کان پی وزنی لک چبغن د دے کے وقرا درندواله وبشر هو بزیر ورکا دیتا بیا عذاب علیم عذاب دردناک سرا.
ان الذين خنا کسانا من چې مان راوړې وعمل الصالحات نیک اعمال کړی دي لهم جنات النعیم شتر دې لپاره جنتونه د نعمتونو خالدین بیا همیشه وي پدې کې وعد الله حق وعد الله درشتنی وهو العزیز الله غلبه والا د الحکیم او حکمتونو والا خلق السماوات اسمانونه پیدا کړی بغیر عمدن بغیر دستننا ترونا چته ګوري یعنی ستن خوشتا خود سستن نشته چته وګوري یاد نه دا معلومی یادا معنا چې اسمان بیستن او در سره پاکستان نشته بغیر عمدن بغیر دستننا بغیر عمدن ترونا بغیر دستننا ترونا ته ګوري چستنه نستا بیا بدا مانس والقافل د رواسیا پاول صورت کې بتراونها صفت د آمدین شو دیم صورت کې بتراونها حال شي والقافلر دیو چولی دی پزمک کې رواسی غرنا ان تمید بكم الله تمید بكم چې حرکتونه کې پتا سو وبس خوار کړي دی بیا پدې کې من کل دابار قسم زنده سر وانزلنا من السماء من نازل کړي دی د اسمان نا دا اتفاق شو د غائب نا متکلم تا مانوبا فامبتنا پس راش نکړي دی مونږه بیا پدې من کل زوجین دار جوړې نا کریم معززا هذا خلق الله دا تخلیق و پیدائش دا اللہ دے فارونی پسو خیماتا ماذا خلق الذین سدی هغه چې پیدا کړی دي هغه کسانو من دونی چې ما سوا د الله نه دي د الله نه ما سوا دوی کم سیزونه پیدا کړي کم سیزونه دوی پیدا کړي بل الظالمون بلکہ ظالمان فی ضلال په گمراهی کې دي مبین ښکارا